2024 के इंतखाबात भी मैं नहीं हारता अगर मुझसे एक गलती ना हुई होती, और वो गलती आपको वोट देना था। अगर आपको वोट ना देता, जो उस वक्त मेरी पार्टी का फैसला था। السلام علیکم یا کنه عبدو یا کنه ستارین دغه مونږ ته وایو هدروتی ګوره په خدای یقینو کاغه خدای په سر غواره چې تبا د عمران خان یو دوه درې کارکونانو یا د عمران خان مینوال بر او درې وتبو په خدای په قسم خورا چې ستا په زندګۍ د عمران خان زندگی بچکیږي وای خپل ژوند ورکې کنه ورکې به ته وای چې زما په جان او مال دوړه قربان دي. عمران خان سره دوره مینه داخله کوي قسم دې سرونه په قرباني او دا مینه دا څه وخت مخکې تاسو سره خلکو کوله په دې پښتونخوا کې صرف نېشنل پارټي و مونږ ته بلې پارټي سره ضرورت نه وو. عمران خان باندې مونږ مینیو هغه په مونږه سي مینیو هغه سره کنه حکومت کې کني هغه سره زمونږ مینه نه خو نېشنل پارټي د پښتنو پارټي و. تاسو په نېشنل پارټي کې ساړې نو یو پکې داسې نارینه نو چې هغه پارټي مشر شوی وي تاسو یې ملولي مشر کو چې هغه کله وایي زباتره دوپړو باجو چل خېما کله وایي زباتره دمتوب چل خېما د سره هغه لیډر نشي چې یو ټنګ نیلی قسم دې کډیر خلک په دې نېشنل پارټي کې دغه هدروتی د مخاري هدروتی کتلاړو خو هدروتی کوم لکه دغه په شان کې ملولي چې د ملولي سره یا بری ملولي په شان کارونه کوي. هدروتی مو چې را پنجاب خو زما مشرور دی او د مشرور ولې حق ادا کو نو پنجاب خو تاسو مشرور دی تاسو خو همیشه پښتانه خاص کړی دي تاسو په حکومتونو کې پښتانه دهشتګرد شوی دي او د دهشتګردۍ نوم په لګیدل دي تاسو په حکومت کې را پښتونخوا غر کا تبا شوی را تاسو را پاسې په عمران خان باندې خبرې کوي چې تاسو کې ځای وسنګ به پښتانه د نبلي پټای راتلو تاسو خو بکاو هر څوک درول په پښتونخوا کې نو ووټ بداغو تاسو نه په پښتونخوا کې څنګه ټلې شو او تاسو کې ځای نشته تاسو د سړي ځامن نه تاسو پیسو تغلې د باچا خان بابا خبره وای زه پښتنو په سلاړ ما پښتانه پیدا نکړو پښتانه پیسو په سلاړ دی پیسې پیدا نکړي نېشنل خو همیشه په پیسو باندې خرڅ شوی دی په وزارت باندې خرڅ شوی دی او د تاله چې کوم پیغور درکړل نو سم صحیح پیغور نه درکړل ولې د بلې صوبې ته تاو دلته سېنیټر کېدو دا چا کړل دا پته نشته سترګې پټه تم ډیر منافق ډیر رزيلي توای چې پنجاب زما مشرور دی پنجاب د لاسه خوري غر کړه صوبره پنجاب بل تنه اډر کړل تاسو په دلته عمل کړل واحد د عمران خان دورو چې پښتونخوا کې پکې امنو ارزاني و پکې د کرونا غونټه ټایم کې چې پکې بار خو ملکونه کې چې کوم مسافر دي نه تاسو کا پکې تباہ برباد شي او پاکستان پکې ماشاءالله خو کوله چلی دي داغه په سالور نیم کال کې پټرول سره 500 روپے ګران شوی دا څه وړو ګورا چيني وړي وګورا کم چې روزمره ضرورت یې کم زیاته ورسېدل دا چا د لاسه دا تاسو د لاسه او په دې نه کېږي چې تاسو نو وړو کوي بیا راشي چې دا من غلطي کړې ده ته لیډر د څه شوي چې تا نه غلطي کېږي ته غلطي نه کې ته خپل صوبې ته ګوري چې زما پکې او سملاوي کې کنه ملاوي او زما عوام پکې خوشاله دي ستاره صوبې عوام چې دا په عمران خان باندې مهین دي او ته کوشش وکړه چې دې په ځان باندې مهین کا تاسو نېشنل پارټي خو ختم شو قسم مې په خدای چې په دیار یو پښتون خبره چې نېشنل پارټي ختميږي او تاسو کې د سړي زامنونو ټول پکې خو دې خپاتې کې ملولي مشر شو او ملولي چې مشر شنو بس هغه خطاب ته خپل اوري چې تور په چولانه چې غول دپی او بیزته ملولي دوره بیزته سره دوره سپک سره چې هغه وایي چې عمران لکه خان په هغه باندې بدلږي چې خان وایو دی وایي چې زه باچا خان بابا په نظر روانه ما باچا خان بابا نظر خدا باچا خان بابا په خپل خپل کتاب کې لیکلي دي چې زه خپل ورونو نیازیان خواته تل نیازي زمارونه دی غیم پښتانه دي زم پښتانه ما دته په خان باندې ځان بد غبط کاری د عمران خان ته ګن وایو تاسو بذلیل چې تر کومه پورې ملولي تاسو مشه دی او تاسو دا نظریه لا اله الا الله محمد رسول الله چې تاسو بذلیل او صحیح ویلي چې تاسو کونسلر نه شي ګټلې تاسو د خپل لاس ځان سپک کړل که تاسو دا پښتانه نه در پدر کړي که تاسو دا پښتانه نه ذلیل کړي قسم دې چې نن به تاسو دا راز نه لیدا تاسو د پښتنو د باچا هم عزت کړل دي پښتنو به تاسو په سر باندې ګرځولې داسې یو وغو چې دای به وي چې موږ صوابه کې ډانکاو درو سره ټوپه د پسر کو ناغم غټي بالکل داسې وغو او پښتنو تاسو نه وای پیژندلی او ډېر شکریا ادا کوو دواګانې کوو د دې اوسانی کول ډېر مننه کوو چې دای پوهه دي شعور دې پکې د یو پیژندل چې عمران خان څوک دی نواز شریف څوک دی ایمن ولی څوک دی او دای زمنګ د پاره څه کوي زمنګ مشران خو بس نېشنل زمنګ زړه پارټي د زمنګ اډو کړي مسلم لیگ زمنګ زړه پارټي د زمنګ اډو کړي دی اوسانی کول ته دوا کوي چې د لیډر را پیدا کو عمران خان دې را پیدا کو په ډیران کې غمیر او باسل د پاکستان خو ډیران دی او تاسو نېشنل پارټي دا ډېر سپک دي دای همیشه غلطي کړې دي دای همیشه پښتانه خرڅ کړې دي دای چې وخت د وټونو راشي نو لره وبر یو افغان مثال د مولیانو دی مولیان چې کله وټونو رانږدې نو دای به فضل الرحمن په خوب کې ویني او پیغمبر علیه السلام صلی الله علیه و علیه وسلم بوله په وګ باندې لاس خيو او دای په بابا آدم علیه السلام سره په ټلیفون خبرې کوي تاسو هغه مثال چې وټونو رانږدې شي تاسو وای لره وبر یو افغانو او چې کله وخت د اختیار راشي په افغانانو باندې سخت و نه منولي چې دای په لیګل طریقه نه پاتې کیږي دای به وځي دای سره د افغانستان پاسپورت باندې په ویزا باندې راځي زدانه و چې افغانان د بغیر ویزې راشي افغانان د راځي پښتونخوا ته دغه ملک ته پښتونخوا دغه زمونږ یو ورونه دي خو ستاره منافقو چې تلره وبر یو افغان وطن بیا څنګه په افغانانو باسي او هغه د 100,000 روپو سامان ته خلک په 15,000 په 3,000 باندې لري تا په کال دي تاغه ټیم خور کې کنه نېشنل پارټي ورو همیشه غلطي کړې دي همیشه پښتانه خرڅ کړې دي همیشه په اسټابلیشمنت باندې خرڅ شوی دي اوس هغه د ملولي غټ بیان کړي تقریر کړي جذباتي د دې نمخ کې خدای لاس نه نیول وي زمارور دي او ډیر نر دي او ډیر ایماندار دي نه ایماندار اوسه شو تاسو منافقان یې تاسو جبې ویني دي تاسو همیشه پښتانه دوکه کړی دي او داسې خبرې چې کوم یو غنټه په لګي خو بس
ویډیو را ډیر اوږده شو بخنه